تیر درس کې دا خبره مونږه ذکر کړې وه چې جمله خبریه دا په دوه قسمه باندې ده. یو قسم دی جمله اسمیه او دویم قسم دی جمله فعلیه. جمله اسمیه دی ته وایي چې د هغې لومبی جز دا اسم وي، دویم جز خوا که اسم وي او که فعل وي، خو اعتبار دا ټول لومبي جز لدی. که لومبی جز اسم و نو دغې ته به مونږه جمله اسمیه وایو. او بیا مونږه دا خبره هم کړې وه چې د جمله اسمیه کوم لومبی جز دی نو دې ته مبتدا وایي، ځکه چې د هغې نه د کلمې ابتدا کیږي. او د دویم جز ته خبر وایي، او خبر ورته ځکه وایي چې دا د مبتدا نه خبر ورکوي. د جمله خبریه دویم قسم دی جمله فعلیه. جمله فعلیه دی ته وایي چې د هغې لومبی حصه یعنی لومبی جز دا فعل وي، نو دې ته جمله فعلیه وایي. او فعل دا د ځان دپاره فاعل غواړي، نو چې کوم دویم جز دی نو هغه بیا عام طور باندې فاعل وي. بل په دې عبارت کې صاحب کتاب بل اهمه خبره دا کړې ده چې فعل ته مسند هم وایي او فاعل ته مسند الیه هم وایي. فعل ته مسند ځکه وایي ځکه چې د فعل نسبت شوی وي فاعل ته، او مونږ ویلو چې د کم لفظ نسبت کیږي نو دغه لفظ ته مسند وایي. نو چونکې د فعل نسبت فاعل طرف ته کیږي نو دی وجینا د فعل ته مسند وایي، او فاعل ته مسند الیه وایي. او مسند الیه ورته ځکه وایي ځکه چې د فعل نسبت دا فاعل ته شوی. نو صاحب کتاب وایي جملہ فعلیہ وہ ہے جس کا پہلا حصہ فعل ہو، یعنی لومبی جز داغی فعل وی. لکا علم زید نو دا جملہ فعلیہ دا ځکه چې دا لومبی جز دا فعل لے فعل ماضی دا. اس کا پہلا حصہ مسند ہوتا ہے جس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند الیہ ہوتا ہے جس کو فاعل کہتے ہیں، اور اگر تیسرا حصہ ہو تو وہ اکثر مفعول ہوتا ہے. کما جملہ فعلیہ دا نو تدې دپاره خو فعل او فاعل دا ضروری دي. هر فعل د ځان دپاره فاعل غواړي، خو تدې سره سره کله په دغه جمله کې یو درېمه حصه هم وي او هغه بیا عام طور باندې مفعول به وي، او کله مفعول له وي، مفعول معه وي، حال وي، تمیز وي، یا جار مجرور وي. ان شاء الله تعالی د هغې تفصیلات دا را روان دي. تدې مثال ذکر کړی دی لکه قتل داوود جالوتا، چې داود علیه السلام جالوت دای قتل کو. نو دا جمله فعلیه ده ځکه چې تدې چې کوم لومبی جز دی نو دا فعل دی. قتل فعل دی، فعل ماضی ده. داوود تدې لپاره فاعل دی، او جالوتا دا مفعول به دی. بیا اهم خبره کوي نوٹ، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. مخکې درس کې دا خبره صاحب کتاب ذکر کړی وه چې مبتدا او د مبتدا خبر دا مرفوع وي. نو څنګه چې مبتدا او د مبتدا خبر مرفوع وي نو دقه شانتې فاعل او کم نائب فاعل لی نو دا دواړه هم مرفوع وي. نو کچری فاعل بیا مفردو نو بیا دا غي د مرفوع کېدو کومه نښه ده نو دا ضمه وي. کچری تثنیه وي نو د دې د مرفوع کېدو نښه دا الف وي، او کچری فاعل جمع مذکر سالم وي نو بیا د دې د مرفوع کېدو نښه دا واو وي. مثلا جاء زید، نو په دې مثال کې دا زید دا فاعل له او دا مفرد دی، لہذا دا مرفوع دی په ضمه سره. د تثنیه مثال له جاء رجلان چې دو سړي رالل، نو رجلان دا فاعل له
او تدې د مرفوع کېدو نښه ده الف، ځکه چې دا تسنیه ده. د جمع مثال له جاء مسلمون یا جاء عالمون، نو مسلمون او عالمون دا فاعل له او تدې د مرفوع کېدو نښه واو ده، ځکه چې دا جمع مذکر سالم دی. او بل خبره دا کړی ده چې مفعول د همیشه د پاره منصوب وي، نو چې کله مفرد وي نو تدې د منصوب کېدو نښه فتحه وي، لکه څنګه چې په دې مثال کې دی قتل داوود جالوتا، دا جالوت دا مفعول به دی او دا منصوب دی په فتحې سره. دغه شانتي د منصوب کېدو یو نښه دا ده چې د یا نه به په مخکې حرف باندې فتحه وي یا به د یا نه مخکې کسره وي. ان شاء الله تعالی تدې تفصیلات دا را روان دي، خو چې زمونږ په ذهن کې دا خبره وي چې مبتدا او د مبتدا خبر دا مرفوع وي، فاعل او نائب فاعل دا هم مرفوع وي. نو څلور مرفوعاتو مختصرا ذکر مونږ وکړو، او چې کم مفعول له نو مفعول هم منصوب وي. بیا وای آئیے سب سے پہلے ہم فعل ماضی اور فعل مضارع کی ترکیب کرنا سیکھتے ہیں. مونږ به د فعل ماضی او د فعل مضارع تدې ترکیب به څنګه کوو، پدې کې فعل کم یو دی، پدې کې فاعل کم یو دی، نو دا ډیر اهم بحث دی. نو صاحب کتاب دا ذکر کړی دی. د کتاب کې چې دا کم ترکیبونه کړی دي تدې د ذکر کولو نه مخکې د اهم خبره به مونږه یاد ساتو چې د فعل ماضی د ترکیب دارومدار دا پدې باندې دی چې مونږه دا وپېژنو چې به فعل ماضی په دې ګردان کې ضمایر دا کوم دي او د ضمایرو په دې کې څو قسمونه دي. نو د فعل ماضی تدې څوارلس صيغې دي، د فعل ماضی تدې څوارلس صيغې دي. په دې څوارلس صيغو کې په دوو صيغو کې ضمیر دا مستتر وي. د فعل ماضی په څوارلسو صيغو کې په دوو صيغو کې، په لومبۍ صيغه کې او په څلورمه صيغه کې، یعنی په واحد مذکر غائب په صيغه کې او واحد مؤنث غائب په صيغه کې ضمیر مستتر وي. کله پکې ضمیر هم نه وي خو کوي پکې نو بیا به ضمیر مستتر وي. په لومبۍ صيغه کې هو ضمیر وي، مثلا فعل، نو په دې فعل کې هو ضمیر دا پکې مستتر دی، پټ دی پکې. مستتر مطلب دا دی چې مونږ او تاسو ته په نظر باندې نه راځي، مونږه دا فرض کوو. او کما څلورمه صيغه ده د واحد مؤنث غائب صيغه لکه فعلت، نو په دې فعلت کې هي ضمیر دا مستتر دی یعنی پټ دی پکې. تدین علاوه د نورې چې کمی 12 صيغې دي، تدې دوو صيغو نه علاوه په دغه 12 ونو صيغو کې کم ضمیر دی نو په هغې کې ضمیر بارز دی، ضمیر پکې ښکاره دی. نو اوس تاسو راشئ سلایډ نمبر 50 لا. نو په دې کې تاسو وګورئ او دا کم زیړ کلر دی، نو په دې کې دغه دوه صيغې لیکلي دي، یو د واحد مذکر غائب صيغه او بل د واحد مؤنث غائب صيغه. نو په دې دوه صيغو کې ضمیر مستتر دی، په فعل کې هو ضمیر مستتر دی او په فعلت کې هي ضمیر مستتر دی. تدین علاوه چې دا نور کوم 12 صيغې دي نو په دې 12 ونو صيغو کې ضمیر دا بارز دی، دا پکې ښکارا دی، مونږ تاسو ته په نظر باندې راځي. مثلا کوم دویمه صيغه ده فعل، په دې کې ضمیر الف دی، ففعلوا کې ضمیر واو دی، ففعلتا کی ضمیر الف دے، ففعلنا کی نا، ففعلتا کی تا، ففعلتما کی تما، ففعلتم کی تم، ففعلتی کی تی، ففعلتما کی تما، ففعلتن کی تن، ففعلتو کی تو او ففعلنا کی نا. او بیا وی نوٹ ضمیر مستتر وہ ہے جو چپی ہوئی ہو، چې هغه پټ وي، یعنی مونږ او تاسو ته په نظر باندې ناراضي. اوس راځو مونږه ته دې ترکیب له چې کله دا خبره مونږه وپېژندله چې د فعل ماضي کم ګردان دی نو د ضمایرو په اعتبار سره د دې صيغې په دوه قسمه باندې دي، 2 صيغې او 12 صيغې. دا کمی 2 صيغې دي، لومبۍ صيغه او څلورمه صيغه. نو چې کله د دې صيغو کم فاعل له دا اسم ظاهر
نو بیا به په دې دوو صیغو کې ضمیر نه به وي. چې کله د دې دوو صیغو فاعل اسم ظاهر یعنی فاعل ښکاره په لفظونو کې موجود و، نو په دې وخت کې به په دې دوو صیغو کې ضمیر بیخي نه وي، نه به پکې بارز وي او نه به پکې مستتر وي. مثلا ضربا زیدون، نو دلته په دغه دوو صیغو کې کومه لومبۍ صیغه ده د واحد مذکر غایب صیغه ضربه راغلی ده، خو چونکې دلته ته دې فاعل ښکاره په لفظونو کې موجود دی زید، نو په دې وخت کې په ضربه کې ضمیر نشته دی، نو ضربه فعل له او زید ته دې فاعل له. یا مونږ وایو چې سمع زیدون، چې زید واورېدل، نو دلته هم ته دې فاعل ښکاره په لفظونو کې موجود دی، نو په سمعه کې ضمیر نشته دی. دغه شانتي د څلورمې صیغه هم ده، که چېرې ته دې فاعل ښکاره په لفظونو کې موجود و، نو بیا په دې صورت کې په دې کې ضمیر نه به وي. مثلا قالت فاطمه یا ذهبت فاطمه، نو دلته چونکې د ذهبت فاعل فاطمه ښکاره په لفظونو کې موجود ده، لہذا په ذهبت کې ضمیر نشته دی. یا مونږ وایو نصرت عائشة، نو دلته هم د نصرت کم فاعل عائشه د ښکاره په لفظونو کې موجود ده، اسم ظاهر ته د فاعل موجود دی، لہذا په نصرت کې ضمیر مستتر دا نشته دی. البته چې کله ته د فاعل د ښکاره په لفظونو کې موجود نه وي، نو بیا به په دې صورت کې په کومه لومبۍ صیغه ده د واحد مذکر غایب، په دې کې به هو ضمیر مستتر، دا به پکې فاعل وي، دا به پکې ضمیر وي، او چې کومه د واحد مؤنث غایب صیغه ده نو په دې کې به بیا هي ضمیر مستتر، دا به فاعل وي. او دا عام طور باندې په هغې صورت کې راځي چې کله دا دواړه صیغې دا د مبتدا دپاره خبر جوړیږي، یا د موصوف دپاره صفت جوړیږي، یا د موصول دپاره صله جوړیږي. مثلا مونږ داسې وایو چې زیدون ضربا، زیدون ضربا، نو دلته دا زید مبتدا ده او ضربه فعل له، نو اوس ته دې دپاره چې کوم اسم ظاهر دی هغه فاعل نه دی، لہذا په دې ضربه کې هو ضمیر مستتر دی او د هغې نه اشاره چاته شوې ده؟ زید طرف ته شوې ده. دویم مثال سلما ذهبت، نو دلته سلما مبتدا ده او ذهبت فعل له، لیکن ته دې نه وروستو چونکې اسم ظاهر نه دی راغلی، لہذا کم ذهبت دی نو په دغه ذهبت کې هي ضمیر مستتر دی او د هغې نه هغه چاته راجع دی؟ هغه سلما طرف ته راجع دی. نو ته دې دوو صیغو خبره مونږ حل کړه او هغه دا ده که چېرې ته دې دوو صیغو د واحد مذکر غایب او د واحد مؤنث غایب که چېرې ته دې فاعل اسم ظاهر و موجود و، نو بیا په دې دوو صیغو کې ضمیر نه وي، او که چېرې ته دې د کم فاعل لی هغه اسم ظاهر نو موجود بلکې دا د مبتدا دپاره خبر واقع کېدو، د موصول دپاره صله واقع کېدله، د موصوف دپاره صفت واقع کېدو، نو بیا په دې صورت کې په دې دوو صیغو کې ضمیر مستتر وي. په واحد مذکر غایب په صیغه کې به هو وي او د واحد مؤنث غایب په صیغه کې به هي وي. دا نورې کومې 12 صیغې دي نو د هغې په باره کې فرمایي درجه ذیل 12 صیغوں میں ضمیر بارز فاعل ہوتی ہے. مونږ ویلو چې دا نورې کومې 12 صیغې دي نو په دې کې ضمیر بارز وي، یعنی ضمیر پکې ښکاره وي، مونږ ته په نظر باندې راځي، نو دقه ضمیر که چېرې دا فعل معلوم وي نو دغه ضمیر ولا فاعل لی، او که چېرې فعل مجهول وي نو دغه ضمیر ولا نائب فاعل لی. نو په فعلا کې الف دی، په فعلو کې وو دی، ضمیر هم دی او فاعل هم دی. په فعلتا کې الف، په فعلنا کې نا، په فعلتا کې تا، په فعلتما کې تما، په فعلتم کې تم، په فعلت کې تی، فعلتما کې تما، فعلتن کې تن، په فعلتو کې تو او په فعلنا کې نا. بیا وی فعل معلوم میں مذکورہ علامات فاعل اور فعل مجهول میں نائب فاعل بنتی ہے اور ضمائر کہلاتی ہے. هغه خبره د مونږ ذکر کو کچری فعل معلوم وي نو دغه ضمائر دا ولا بیا فاعل جوړیږي، او کچری فعل مجهول وي نو دغه ضمائر دا ولا بیا نائب فاعل وي. او نوٹ ضمیر بارز وہ ہے جو ظاہراً نظر آئے، تدی ذکر مونږه وکړو. اوس راځو مونږه
سلاइड نمبر 53 لا د فعل مضارع ترکیب لا. نو څنګه چې د فعل ماضی د ترکیب دارومدار دا په ضمایرو باندې و، نو دغه شانتي د فعل مضارع د ترکیب دارومدار دا هم په ضمایرو په پہچان باندې دی. نو راځو مونږه دغه ضمایرو لره. نو د فعل مضارع چې کوم گردان دی دلته دا گردان لیکل یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلو او نفعلو. نو په دې گردان کې د کومو 15 صيغو په اخر کې چې پیش دی، د کومو 15 صيغو په اخر کې چې پیش دی، یعنی د واحد مذکر غائب صيغه، د واحد مؤنث غائب صيغه، د واحد مذکر حاضر صيغه، د واحد متکلم صيغه او د جمع متکلم صيغه. یعنی یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. په دې کتاب کې په دې زیړ کلر کې چې لیکلي دي او په دې تور کلر کې چې لیکلي، په دې 15 صيغو کې ضمیر مستتر وي. خو بیا دا 15 صيغې دا په دو باندې تقسیم شوي دي. کم د واحد مذکر غائب صيغه ده او د واحد مؤنث غائب صيغه ده، داغه هغه حکم دی کم حکم چې مونږه تدی دو صيغو په فعل ماضی کې ذکر کو. کچری تدی دو صيغو نه وروسته اسم ظاهر موجود نو بیا په دې دو صيغو کې ضمیر نه بوي. مثلا یفعل زید یا تفعل سلمى. نو چونکه د یفعلو او د تفعلو د لپاره فاعل اسم ظاهر موجود دی، لہذا په دې دوه صيغو کې اوس ضمیر نشته دی. او کچری د دې دوه صيغو نه وروسته اسم ظاهر نو موجود، بلکې دا د مبتدا د لپاره خبر جوړېدو، د موصول د لپاره صله جوړېدله، د موصوف د لپاره صفت جوړېدو یا د ذوالحال د لپاره حال جوړېدو، نو بیا په دې صورت کې په دې کې ضمیر موجود وي. مثلا موږ داسې وایو چې زید یفعلو یا سلمى تفعلو، نو اوس په دې صورت کې په یفعلو کې به هو ضمیر وي او په تفعلو کې به هي ضمیر وي. نو تدې دوه صيغو هغه حکم دی کم حکم چې مونږه د فعل ماضی تدې دوه صيغو ذکر کو. او دا نور کوم درې صيغې دي، د واحد مذکر حاضر صيغه، د واحد متکلم صيغه او د جمع متکلم صيغه. په دې دریو صيغو کې به ضمیر د همیشه د پاره مستتر بي پټ بي. اسم ظاهر تدې د پاره چری هم فاعل نشي جوړېدل. واحد مذکر حاضر، واحد متکلم او جمع متکلم، په دې درې وړو صيغو کې به ضمیر د همیشه د پاره پټ بوي. بیا کچری فعل معلومو نو دغه ضمایر دا به ولا فاعل جوړيږي، او کچری فعل مجهول نو دغه ضمایر دا به ولا نائب فاعل جوړيږي. مثلا تفعلو د واحد مذکر حاضر صيغه، په دې کې انت ضمیر دا د همیشه د پاره مستتر دی. او کم افعلو د واحد متکلم صيغه ده، په دې کې انا ضمیر د همیشه د پاره مستتر دی. او کم نفعلو د جمع متکلم صيغه ده، په دې کې نحنو د همیشه د پاره مستتر دی. دغه شانتي تضربو، اضربو، نضربو. په تضربو کې انت، په اضربو کې انا او په نضربو کې نحنو دا به پکې د همیشه د پاره مستتر وي. او کچری فعل معلوم نو دا به فاعل وي، او که فعل مجهول وي نو دا ضمایر دا به ولا نائب فاعل وي. نو مونږ د 15 صيغو خبره وکړه: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم او جمع متکلم. نو مونږ وی چې په دې 15 صيغو کې ضمیر مستتر وي. البته بیا دا صيغې په دوه قسمه باندې دي، کم د واحد مذکر غائب صيغه ده او د واحد مؤنث غائب صيغه ده. کچری تدې د لپاره فاعل اسم ظاهر موجود نو بیا په دې دوه صيغو کې ضمیر د سره نه وینه، او کچری اسم ظاهر ولا فاعل یا نائب فاعل نو بیا په دې دوه صيغو کې ضمیر مستتر وي. په لومبۍ صيغه کې به هووي او په دې سلورمې صيغه کې به هيي. او تدې نه علاوه چې دا نورې کومې درې صيغې دي نو په دې کې به ضمیر د همیشه د لپاره پټ وي. نو کچری فعل معلوم نو فاعل، او کچری فعل مجهول نو نائب فاعل. او دغه چونکه همیشه لپاره پټ وي نو دیتا واجب الاستتار وي. تدینه بغیر پاتې شوي نه صيغې د سوال لسونه چې 15 درې کې نو نه پاتې شوي. په دې کې څلور د تثنیه صيغې دي، د جمع مذکر
غائب صيغه ده، د جمع مذکر حاضر صيغه ده، د واحد مؤنث حاضر صيغه ده، د جمع مؤنث غائب او د جمع مؤنث حاضر. نو په دې کې ضمایر دا ښکار دي. او بیا کچری فعل معلوم وي نو دغه ضمایر ولا فاعل له، او کچری فعل مجهول وي نو دغه ضمایر به ولا نائب فاعل وي. نو دا صاحب کتاب ذکر کړی دي. فیفعلان کې الف دی، فیفعلون کې واو دی، پتفعلان کې الف دی، فیفعلن کې نا دی، پتفعلان کې الف، پتفعلون کې واو، پتفعلین کې یا، پتفعلان کې الف او پتفعلن کې نا. اوس راځو مونږه سلائیڈ نمبر 54 لا. نو صاحب کتاب وही فعل मुजारी की तरकीब के लिए 2, 3, 9 का कोड याद रखिए. د فعل ماضی د پاره 2 او 12 کوډو، 2 صيغه یو طرف ته وي او 12 بل طرف ته وي. او د فعل مضارع د پاره به مونږه 3 کوډونه یا ساتو، 2 صيغه او بیا 3 صيغه او بیا 9 صيغه. ته د 2 صيغو د پاره فاعل اسم ظاهر جوړې دی شي چې کله اسم ظاهر وي نو ضمیر به پکې اډوي نو، او کله اسم ظاهر نه وي نو بیا بوله ضمیر فاعل او نائب فاعل جوړې دی شي. او کومې 3 صيغې نو په دې کې بس ضمیر همیشه د پاره پټ وي. بیا که فعل معلوم وي نو فاعل، او که فعل مجهول وي نو نائب فاعل. او دا 9 صيغې په دې کې بس ضمیر همیشه د پاره ښکار وي. نو که فعل معلوم نو دغه ضمیر به ولا فاعل، او که فعل مجهول نو دغه ضمیر به ولا نائب فاعل. بل اهم خبره دا ده چې د فعل مضارع کې دا کم د صيغې مونږ په 3 باندې تقسیم کړي. نو د قشانتي چې کوم فعل نفي ده، فعل مضارع منفي ده، یا نفي جهد بلم ده، یا نفي تاکید بالند ده، یا لام تاکید بانون تاکید ثقيله او خفيفه ده، یا امر او نهي دي. نو چونکه دا ټول د فعل مضارع نه جوړیږي او د دې ټولو په شروع کې علامت د مضارع راځي. نو دا غي هم دغه حکم دی، کوم حکم چې د فعل مضارع دی. 2 صيغې په دې 2 صيغو کې کچره فاعل اسم ظاهر وي نو بیا به پکې ضمیر نه وي، او کچره اسم ظاهر نه وي نو بیا به په دغه کې ضمیر مستتر وي. او په دې 3 صيغو کې به همیشه د پاره ضمیر دا به مستتر وي، او په دې 9 صيغو کې به ښکار وي. چې دا هم زمونږه په ذهن کې وي. اوس راځو مونږه سلایډ نمبر 56 لا د جمله فعلیه مختلف مثالونه ذکر کړی دي. او جمله فعلیه مونږ ویلي و چې جمله فعلیه به هغه ته وایي چې دا غي لومبه جزء دا فعل وي. لومبه مثال له ضرب الله مثلا، نو دا جمله فعلیه ده ځکه چې لومبه جزء دا فعل له، ضرب فعل له، الله دا فاعل له مرفوع دی په ضمه سره، او مثلا دا مفعول به دی منصوب دی په فتحه سره. دلته تاسو وګورئ نو ضرب چونکه فعل ماضی ده نو دا دو هغه 2 سے ونه راغله، لیکن چونکه تدی فاعل اسم ظاهر لفظ الله ښکارا موجود دی لہذا په ضرب کې ضمیر نشته دی. دویم نمبر یغفر الذنوب، نو دا په اصل کې دی الله یغفر الذنوب. نو یغفرو دا جمله فعلیه ده ځکه چې لومبه جزء دا فعل له، او یغفرو دا د فعل مضارع لومبه صيغه ده. نو چونکه د فعل مضارع گردان دا موږ په 3 حصو کې تقسیم کړو نو داغه 2 صيغونه راغلي دي د لومبه حصے نه. خودل د پدې کې هو ضمیر مستتر دی ځکه چې تدې د لپاره کومه مبتدا ده نو هغه نه ذکر شوی. دا اصل کې دی تاسو ته مویل چې الله یغفر الذنوب جميعا، الله مبتدا ده او یغفر فعل په دې کې هو ضمیر مستتر فاعل او الذنوب دا ولا مفعول به دی. خو چونکه الله نه ذکر شوی نو یغفر الذنوب دایره وړي. نو دا جمله فعلیه ده، یغفر فعل هو ضمیر مستتر په دې کې فاعل او الذنوب دا ولا مفعول به دی. دریم نمبر مثال دی لمع البرق، چې کما رڼا ده هغه اوپړقېدله نو دا هم جمله فعلیه ده. لمع فعل او البرق دا ولا فاعل مرفوع دی په ضمه سره، او لمع فعل ماضی دی دا 2 صيغونه راغلي چونکه فاعل اسم ظاهر ښکارا په لفظونو کې موجود دی نو لمع کې ضمیر نشته دی. حبطت اعمال جمله فعلیه، حبطت فعل او اعمال دا ولا فاعل دا هم د فعل ماضی د واحد مؤنث غائب صيغه ده نو چونکه دا 2 صيغونه راغله او د دې فاعل ښکارا په لفظونو کې موجود دی نو په حبطت کې ضمیر نشته دی. دا قشانته کتابت المرأتم دا کتابت دا د واحد مؤنث غائب صيغه ده. د تعالی د کسرت دی وجنه ورکړی شوی ده چې تا او د لام په منځ کې التقاء د ساکنین راغلی ده نو تدینه بچ کېدو د پاره د تعالی کسره ورکړه. نو کتابت فعل او المرأه دا ولا فاعل مرفوع دی په ضمه سره. اذن الملك، اذن فعل، الملك فاعل، نو دا جمله فعلیه شو او دا هم د فعل ماضی دا 2 صيغونه راغله.
سجدت فاطمه دا هم جمله فعلیه ده ځکه چې لومبی جز فعل دی بلکې د پوره جملې چې څونه ذکر کړي دي دا ټولې جمله فعلیه دي. نو سجدت صيغه واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم او د فاطمه مرفوع بضم لفظا دا ولا فاعل له. نو دا هم د فعل ماضی د دوه صيغونه راغله فاعل ښکارا په لفظونو کې موجود دی لہذا په سجدت کې ضمیر نشته دا بار بار ذکر کومه چې دا خبر استاسو په ذهن کې کینی. قدم الضيف نو قدمه دا د فعل ماضی لومبی صيغه ده او الضيف دا ولا فاعل مرفوع دی په ضمه سره او دا هم د فعل ماضی د دوه صيغونه ده فاعل ښکارا په لفظونو کې موجود دی نو په قدمه کې ضمیر نشته د قشان دي صبر خالدون هم دی او ذهب الرجل هم دی. قرأت القرآن ما قرآن مجید الوستو نو قرأتو دا وس د دولس صيغونه راغله لہذا پدې کې دا تو دا کم ضمیر دی نو دا بارز دی ښکارا دی موږ ته په نظر باندې راځي نو دا ولا فاعل له او القرآن دا مفعول به دی. کذب السارق چې غل دروغ ویل نو دا هم جمله فعلیه ده ځکه چې لومبی جزء تدې فعل او دا هم د فعل ماضی صيغه ده او بیا په فعل ماضی صيغو کې تدې تعلق د دوه صيغو سره دی چونکه فاعل ښکارا په لفظونو کې موجود دی لہذا په دې کې ضمیر مستتر نشته دی. بیا سلائیڈ نمبر 57 جمله فعلیه کی ترکیب اور ترجمه. د جمله فعلیه ترکیب او موږ به تدې ترجمه څنګه کوو نو هغه ذکر کړی دی. لومبی مثال په خپل هر کړی دی قتل داوود جالوت قتل فعل داوود دا فاعل او کم جالوت نو دا ولا مفعول به دی او بیا ته دې ترجمه کړی دا چې قتل کو داوود علیه السلام جالوت نو دلته لومبی د فعل ترجمه کړی دا بیا ورپسې د فاعل ترجمه کړی دا او بیا پسې د مفعول ترجمه کړل خو ماته اسانه ترجمه دا ښکاری چې مونږ لومبی د فاعل ترجمه وکړو بیا د مفعول ترجمه وکړو او ورپسې د فعل ترجمه وکړو. مثلا مونږ داسې وایو چې داوود علیه السلام جالوت قتل کو داوود علیه السلام جالوت قتل کو نو لومبی به مونږ د فاعل ترجمه کوو بیا به د مفعول ترجمه کوو او بیا به مونږ د فعل ترجمه کوو. او بل اهمه خبره به مونږ دا یاد ساتو دا کمی لومبی شپږ جملې چې دي نو د دې شپږو جملې کم دا فعل چې راغلی دی ابتدا کې فعل قتلا ورثا خلقا اکلا کسرا جعلا نو دا د فعل ماضی دا دوه صيغونه راغلی دی د واحد مذکر غایب صيغه ده نو چونکې تدې فاعل ښکارا په لفظونو کې موجود دی لہذا په دې کې ضمیر او فاعل نه نشته دی نو چې دا خبره هم زموږ په ذهن کې وي. دویم نمبر مثال له ورثه سليمان داوود چې سليمان علیه السلام د داوود علیه السلام وارث شو. دریم نمبر خلق الله الارض الله پاک زمکه پیدا کړی ده. څلورم نمبر اکل عابد تفاحا عابد مڼه وخوړله. پنځم نمبر کسر ابراهیم الاسنام ابراهیم علیه السلام بوتان مات کړل. کسر فعل ابراهیم فاعل اسنام مفعول به. شپږم نمبر جعل الله الارض الله پاک زمکه پیدا کړله نو جعل فعل الله فاعل او الارض دا مفعول به دی او که تاسو وګورئ نو مونږ دا ویلو چې فاعل به مرفوع وي او د مرفوع کېدو یوه نښه څه ده ضمه ده نو دلته داوود سلیمان الله عابد ابراهیم او الله په دې ټولو باندې ضمه راغله او کم مفعول به دی مونږ ویل چې دا به منصوب نو په جالوت داوود الارض تفاحا الاسنام الارض او النهار او مثلا په دې ټولو باندې فتح راغله. وم نمبر مثال جعلنا النهار جعلنا النهار نو جعلنا دا د فعل ماضی اخرنۍ صيغه ده نو په دې کې ضمیر دا بارز دی واغه ضمیر پکې څه شي دی نا نو جعل فعل دا نا دا پکې فاعل او النهار دا پکې مفعول به دی منصوب دی په فتحې سره. او اتم نمبر ضرب الله مثلا ضرب فعل الله فاعل او مثلا مفعول به تدې تعلق هم د فعل ماضی د دوه صيغو سره دی. بیا نهم نمبر نصر الله عبدا چې الله پاک د بنده مدد وکړو. نصر فعل الله فاعل او عبدا مفعول به.
منع الرجل والدا ولدا چې سړی ماشوم منع کو. اخذ الرجل سارقا سړی غل اونیو. یغفر الله الذنوب الله پاکو گناهونه معاف کوي. نو دا هم چې کومې څلور صيغې دي نسوارا منع اخذ نو تدې دریو تعلق د فعل ماضی د دوو صيغو سره دی چونکې تدې فاعل ښکاره په لفظونو کې موجود دی نو په دې کې ضمیر مستتر نشته دی. او یغفرو دا د فعل مضارع صيغه ده او تدې تعلق هم د فعل مضارع د دوو صيغو سره دی چونکې فاعل ښکاره په لفظونو کې موجود دی لہذا په دې کې ضمیر نشته دی. البته کومه داسې وایي چې الله یغفر الذنوب نو بیا په یغفرو کې هو ضمیر مستتر وي او هغه به چاته راځي وي الله طرف ته. 14 نمبر صيغه 14 نمبر مثال نسمع الدرس. نسمع الدرس مونږه درس اورو یا به مونږه درس واورو. نو نسمعو دا د فعل مضارع د جمع متکلم صيغه ده او دا د فعل مضارع کومې صيغې وي نو هغه مونږه په د ترکیب په اعتبار سره په درې حصو باندې تقسیم کړی وي. نو تدې تعلق دا د هغه دریو صيغو سره دی د هغې صيغو سره دی په کومو کې چې ضمیر د همیشه دپاره مستتر وي. نو په نسمعو کې به همیشه دپاره نحن مستتر وي. نو نسمعو فعل او دا نحنو دا ولا فاعل له او الدرس دا ولا مفعول به ده. نصر زید خالدا زید د خالد مدد کو. اخذت المرأة ولدا چې زنانا ماشوم دای اونیو یا واغس. نو اخذت فعل له المرأة فاعل له او ولدا دا مفعول به ده. د نصورا او د اخذت دواړه د فعل ماضی د دوه صيغونه راغلي دي فاعل ښکاره په لفظونو کې موجود دی نو په دې کې ضمیر نشته دی. دغه شان دي اکل زید تفاحا چې زید مڼه وخوړله. نو اکل فعل زید فاعل او تفاحا دا مفعول به دی. نو چې مونږه د جمله فعلیه ترجمه کوو نو لومبه به مونږه د فاعل ترجمه کوو بیا به د مفعول ترجمه کوو او بیا به مونږه د فعل ترجمه کوو. نو کومه ترجمه ده نو هغه به ښکلې راځي. البته که مونږه لومبه د فعل وکړه بیا د فاعل وکړه بیا هم د مفعول وکړه نو بیا هم په ترجمه کې څه فرق نه پرې باسي. اوس راځو مونږه سلائڈ نمبر 63 ला. مونږ ته وایي نیچے لکھے ہوئے جملوں میں جمله فعلیه و جمله اسمیه پہچانے. دا مختلفې جملې ورکړې دي مونږ ته تقریبا 12 جملې دي چې تاسو په دې کې جمله فعلیه او جمله اسمیه دا وپېژنئ. نو ته دې ټول دارومدار په دې باندې دی چې مونږ ته د جمله اسمیه او د جمله فعلیه تعریف دا معلوم وي. جمله اسمیه هغې ته وایي چې د هغې لومبی جز د اسم وي او بیا مونږ د اسم علامات دا هم ذکر کړو چې مشهور علامات دا دي چې د هغې په شروع کې الف لام وي یا د هغې په آخر کې تنوین وي یا هغه د چا نوم وي نو دې ته اسم وایي. او جمله فعلیه هغې ته وایي چې د هغې لومبی جز فعل وي یعنې په شروع کې فعل ماضي وي فعل مضارع وي امر وي نهي وي وغیره. امر نهي چونکې په جمله انشائیه کې راځي نو چې جمله فعلیه هغې ته وایي چې لومبی جز فعل ماضي وي یا فعل مضارع وي. نو لومبی جمله ده خرج الناس نو دا جمله فعلیه ده ځکه چې لومبی جز د فعل دی. دویم نمبر الرجل عارف دا جمله اسمیه ده ځکه چې لومبی جز د اسم دی. نمبر 3 خلق الله الشمس دا هم جمله فعلیه ده ځکه چې لومبی جز د فعل ماضي ده. څلورم نمبر یسقط الطفل نو دا هم جمله فعلیه ده ځکه چې لومبی جز د فعل مضارع ده. پنځم نمبر لعن الله اليهود جمله فعلیه ځکه چې لومبی جز فعل ماضي ده. شپږم نمبر الجدار ساقط دا جمله اسمیه ده ځکه چې لومبی جز اسم د الف لام په داخل له. اوم نمبر الولد خائف جمله اسمیه. اتم نمبر حبطت اعمال جمله فعلیه. نهم نمبر الساحر كاذب جمله اسمیه ځکه چې لومبی جز اسم دی. لسم نمبر ينفع الناس جمله فعلیه لومبی جز فعل مضارع ده. یولسم نمبر فتح زید بابا جمله فعلیه لومبی جز فعل ماضي ده. او دولسم نمبر ينزل المطر جمله فعلیه ده ځکه چې لومبی جز د فعل مضارع ده.